الله جل جلاله د څلورو کورو څخه نفرت کوي. الله جل جلاله څلور کور ناخوش دي. اول هغه کور څخه الله نفرت کوي چې په کم کور کې لور بيداسي او دی ور باندې خفګان ظاهر کوي. دی دا خوابدي وي چې دا لور ولې بيدا سوه، انجلۍ ولې بيدا سوه، هلک ولې نه بيدا کېدی، یا زوی ولې بيدا نه سو. په زوی باندې خوشحاله وي، په لور باندې دی ناخوشه وي، دی ناراضه وي. نو الله جل جلاله د دې کور څخه نفرت کوي. ولې ځکه لور چې ده هغه د الله رحمت ده، دی د الله رحمت نه خوښوي، نو الله دی نه خوښوي. دوم هغه کور څخه الله نفرت کوي چې هغه کور د میلمه تګ راتګ نه خوښوي، میلمه نه خوښوي، د میلمه څخه بد کېږي، نو الله جل جلاله له دوی څخه بد کېږي. نو الله جل جلاله له دوی څخه نفرت کوي. ولې ځکه میلمه هم د الله رحمت ده، دی نه خوښوي، دی نفرت ځنې کوي. نو الله جل جلاله هم دغه کور نه خوښوي، دغه کور کسان نه خوښوي، دغه کور د کسانو څخه نفرت کوي. دریم هغه کور ده چې کم کور ته مرض راسي، بیماری راسي، ناجوړي راسي، دی نه خوښوي، دی بې صبري کوي. نو الله جل جلاله دا کور نه خوښوي، د کور کسانو څخه نفرت کوي. ځکه په ناجوړي سره، په بیماری سره د انسان ګناهونه رسېږي. انسان مسلمان ته الله جل جلاله نیکي ورکوي. په ناجوړي سره الله جل مسلمان د مسلمانانو ګناهونه ختموي. لیکن دی دا نه خوښوي، مرض نه خوښوي، بې صبري کوي. الله جل جلاله دغه کور نه خوښوي. الله جل جلاله د کور والاو څخه نفرت کوي. څلورم هغه کور ده چې الله جل جلاله نه خوښوي. هغه کور ده چې د سهار لمونځ کې قضا کېږي، چې د سهار لمونځ څوک نه کوي، که هغه یو سړی نه کوي، که هغه ټول نه کوي. خو دغه کور د الله جل جلاله ناخوښه کور ده. الله جل جلاله د دې کور څخه نفرت کوي، د دې کور د کسانو څخه نفرت کوي چې څوک د سهار لمونځ په دې کور کې نه کوي، یعنې د سهار لمونځ په دې کور کې قضا کېږي. نو باید مو تاسې داسې ځانونه جوړ کو چې د څلورو د کورو څخه خپل کور وساتو. څلور هغه کورونه دي چې الله جل جلاله نفرت ځنې کوي. د الله جل جلاله دا څلور کور ناخوښه دي. هغه اول هغه کور ده چې لور نه خوښوي، دوم هغه کور ده چې میلمه نه خوښوي، دریم هغه کور ده چې مرض نه خوښوي، څلورم هغه کور ده چې د سهار لمونځ کې قضا کېږي.